نو پدې کې دا خبره داخله ده چې د مور پلار کم رشتہ دار او دوستان دي دا غوي سره به ښه سلوک کې، خصوصا د مور پلار د وفات نه وروسته د مور پلار خپلوان او دوستان هغه سره به ښه سلوک کې، دا د مور پلار حق دی. پیغمبر علیہ السلام فرمای د پلار سره غټ سلوک داري چې د مرګ نه وروسته داغه د دوستانو سره ښه سلوک وکړي. ابو اسید بدری رضی الله تعالی عنہ فرمای پیغمبر علیہ السلام سره ناستو ما یو انصاری سره راغی او سوال وکاو، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور پلار د وفات نه وروسته دا غوی حق زما په ذمہ شته؟ پیغمبر علیہ السلام فرمایل او دا غوی د پاره دعا استغفار او کمی وعدی چې اغوی چا سره کړی دي هغه پوره کول او دا غوی د دوستانو اکرام او احترام او دا غوی د داسې رشتہ دارو سره صله رحمی کول چې دا غوی رشتہ او قرابت صرف دا غوی په واسطه. نو دغه حقونه د وفات نه وروسته پتا باندې شته. د مور پلار د وفات نه وروسته مور پلار ته دعا کې دا غوی خپل خپلوانو سره وخت تعلق ساتي، دا غوی دوستانو سره وخت تعلق ساتي، خدمت کې به حاضرېږي. پیغمبر علیہ السلام عادت داو چې د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د وفات نه وروسته دا غي چې کومي مرګري ناغي کړه ډاله کله کله لګلا تحفه ډاله به لګلا او پدې به د خدیجه بی حق ادا کول غرضو. نو د مور پلار د وفات نه وروسته دا غوي دوستانو سره ډاله لګل کله کله دعا سلام لورتل دا د مور پلار سره خېګړه کول دي. دا بخاری شریف شرح عینی هغه کې یو حدیث راغلی دی، یو دعا یې ویلې د پیغمبر علیه السلام چې دا دعا چا اولستله یو ځل او دینه پسې ویل یا الله د دې ثواب زما مور پلار ته ورسه، نو د مور پلار حق ادا کړ. علامه عینی شرح بخاری کې لیکلی دی هغه دعا دا الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله العظمة في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الملك رب السماوات ورب العالمين وله النور في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. یا الله د دې ثواب زما مور پلار ته ورسه. دا دعا دې وکړه مور پلار ته ستا د دې ثواب ورسه تا حق ادا کړ. کم بندنه چې مور پلار په جون کې خفه شوي او بیا هغوی وفات شوي دي، اوس به د مور پلار سره راضینامه څنګه کې وفات دي؟ نو کم از کم هر جمعه د جمعې پر ورځ به د مور پلار قبر لاړ شي، سلام به وکړي. سنت طریقه دا چې کور کې او 10 چاردام وکړه، 2 رکعاته 4 رکعاته نفل وکړه او د هغې ثواب مور پلار ته وبخه، دعا وکړه او بیا قبرستان ته لاړ شه. قبر تمخك قبلت شاكا السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم لنا سلف ونحن بالأثر. بيوى بسم الله وعلى ملة رسول الله. داغين پس دا قرآن شريف سونا آياتون چه دا تيادي اغا اوايا الحمد قل هو ارچا لورزي او نور صورتونه کچاته یادي او دی وای او داغه ثواب به مور پلار تم او بخي او ټول امت د پیغمبر علی السلام ته او بخا هر جمعه د قص کوا
دا مور پلار چې په جون خپو په قبر کې به الله ستانه خوشاله او رضا کی او ته وبخلې د الله په کتاب کې د مور پلار تابعدار اولی کلی شوی هر جمعه دغه څه کوه. مور پلار کزوانان وی نو ام دے بچی خدمت کئی که پوخ عمر کی وی هم او که بوداگان وی هم خو چې کله بوداگان شي نو خاص کر دقه وخت د ډیر خدمت ته لکه چې ځوانانی نو بچو باندې خدمت نه کوي چې تکړی کله کله وی خدای دې بچو ته نه پاتې کوي خدای دې دوی ته نه محتاج کوي اخر چې بوډا شي نو څوک به کوي نو چې محتاج شي نو دغه وخت کې بچو له پکاري چې ډېر خدمت یو کی ځکه د مور پلار خدمت لازمی دی او دا مور پلار ستا په رحم و کرم اوس پاتې دي نو که دغه وخت کې دا بچی بیروخي وکي نو د مور پلار زړه زخمی شي او د بوډاوالي د وجې د بیمارو د وجې د کمزورۍ د وجې د مور پلار دماغ کمزوری شي عقل فکر کمزوری شي کله کله داسې خواهشات به درته پیش کی داسې مطالبه به درته پیش کی چې ستا به د وسم نه کېږي مشکل ای نو داسې وخت کې به ته خپل ماشوموالی یاد کې چې ته ورکوټې وې نو دې مور پلار ستا په جړا باندې تا له څه پیدا کول که د مور پلار د وسه کېدل او که نه او چې تا به جړل نو ته به یې قلارولې نو نن دوی واړه شوي دي ماشومان شوي دي د مور پلار خپل آرام راحت پتا باندې قرباني کړو ستا د بې عقلۍ خبرې په مینه اغشتې وې برداشت کړې وې اوس د دوی د محتاجۍ وخت راغی نو د عقل او د شرافت تقاضا دا ده چې دا غزور احسان بدل خو خلاص کا کنه نن ته احسان وکا کما ربیانی صغیرا مور پلار ته دعا وکړه دا یاد کا چې دې مور پلار زما پرورش کو زور کوټه وبا دې مور پلار ته اوف قدر موایا اوف داسې اوږده سا ماخلا چې مور پلار دی وی چې دا د په ځل باندې سب بوج دی چې دا اوږده سا یې واغشته دی خو خپه دی نو چې ته خپه نه غیب هم خپي حضرت علی رضی الله